مولا چې راودي و که نه چې وایي ګراني ده او پلان کې چې د ډنګرې شلې په 1200 په 1100 روپۍ به د وړو تروړه وه اوس دا په 300 روپۍ د عوام خوري اوس مولا څه شو ایس یو ډي سي صاحب ته موږ دا ریکویسټ کوو چې کم از کم دلته راشي او د دې وړو د دې حلو ځلو باره کې د عوام غریبو تپوس د غریبو تپوسو کې. الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو دوست تلاوت شاه د ډیلی خیبر نه د وخت کې حاضر یم. د وخت کې زه موجود یم په ضلع 400 کې او میرآباد علاقه ده. میرآباد کې به د خلکو سره ګپ شپ لګو، یو د ګپ شپ پروګرام دی. د خلکو نه به تپوسونه کوو چې د دې خلکو په زړه باندې څه دي، آیا دا خلک خوشحاله دي که دا خفه دي. نو راځئ په دې بازار کې ګرځو او د خلکو خیالات څه دي هغه به غون تاسو ته یو راځئ سره. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ټیک ټاک. نوم دې څه دی؟ حسنم. څه دي په زړه دې څه دي؟ دا وایه هسې مزاحیه پروګرام دی. په زړه م څه دي؟ په زړه م دا دي بس چې مزدوري نشته. مزدوري نشته، لکه ګرانه ګراني ده. ښه ګرانه ګراني. نو څه به ویل غواړي؟ بس دا وایه ویل غواړو چې دا وړو چیني او غوړي چې ارزان شي نو بس ښه به بالکل ډېره زیاته مننه. مخکې ځو نورو کسانو سره خبرې کوو او د خلکو خیالات څه دي غونډ به تاسو سره شیر کوو. دې بابا سره ګپ شپ لګو. بابا څنګه حال دی؟ خیر دی. ښه ټیک ټاک. په للوا یم. څنګه خوشحاله که خفه یې؟ خوشحاله یم. په دې اوسني وخت کې ور څوک خوشحال دي؟ داسې پخوا خوشحالي ډېره وه، اوس خوشحالي ډېره اوس څه دي پخوا څنګه ډېره وه؟ اوس خو له غمونو ډک ملک دی. هر شی د اور پپی دی، هر څوک پکې ناري او څوک پکې مالي. روجې در باندې څه تېرېږي؟ روجې ښې دي، پوره دې درځو اورې روجې خو برابر دي، ښه ښکلې تېرېږي. حاجي صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ روجې ورته وایه روجې ښه تېرېږي نه که روجې ښه تېرېږي روجې ښه تېره ګراني ده راسه ګراني ده. نو په زړه باندې څه نشته؟ په زړه څه نشته جي. نو تا به زندګي ډېره تېره کړې که نه؟ نو پخوا زندګي څنګه اوس څنګه؟ بخوا زندگی خواب بخشانه را زندگی خانه را اوس ګرانه ګراني ده. ګراني شو جی. السلام علیکم بابا. السلام. څنګه حال دی بابا؟ ټیک ټاک. نوم دې څه دی؟ جاوید اقبال جی. د دې ځای اوسېدونکی؟ او به د دې ځای اوسېدونکی. نو څه به ویل غواړې؟ د ګپ شپ پروګرام دی. نو بس زه پته څه ویم خو به دغه دی ګرانه ګراني ده او به موږ ډډه بړه صوبه سره بس لاره کولاو باندې ناست یو ټوپۍ خرڅو څوک هم تپوس هم نه کوي یا ښه دي یا بد دي. داسې دی. نو وخت څنګه تېرېږي؟ وخت ښه ښکلی تېرېږي، شکر دی الحمدلله. د الله لاک لاک شکر دی. په دې ټایم کې ستا وخت ښه تېرېږي نو دا الحمدلله ښه ښکلی تېرېږي او ښه مزېدار تېرېږي، ښه بې تنګسیا تېرېږي. به د دې نه بله ښه خبره نشته. خلک هر څه وایي خو ظالم حکومت دی. لاول خو یې زه وایم روژه په خوله لګیم چې ظلم روان دی. ظلم د غریبانو ظلم هر یو شی ګران دی. غوړي د اخیستونې دي، اوړه د اخیستونې دي. دا شی دا دی په سل باندې او په شپږ سل روپۍ کیلو خرڅومه څوک لاس نه اچوي ولې نه وړي. خو پیسې کم دي غریبانو څخه. مهنګایي ده لږ. ډېره زیاته مننه. مخکې ځو د نورو مشرانو څخه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره؟ ټیک ټاک یې؟ خیر دی شکر دی الحمد. سجاد احمد. او د کوم ځای؟ د دې پم کورونو. پروګرام دی جنرال پروګرام دی. څه دې په زړه هغه وایه. څه مې په زړه دي الټه ورپسې لاس د شهباز شریف پسې اوچت کې د پی ډي ایم والا پسې ټول پی ډي ایم والا پسې دوی د خدای په غرق او تباه کې هغوی خو پخپله د بنګلو مالکانان دي، د ګاډو مالکانان دي. ته ورشه د غریب سړي ماښام له روژه ماتې پسې اریان دي چې څه والم چې بازار ته راوځي دلته دا په 130 او په 120 روپۍ کیلو دی. دا تا اخیستی شي په 150 او په 130 روپۍ کیلو دی. مسله د مهنګایي ده. مهنګایي خو په څو څو قسمه وي. مهنګایي خو په څو څو قسمه وي. په کم قسم یې درته ویم ما ته پته لګي د سهار د روډ ته روزم او ماښام د ځم د روډ ما ته پته لګي چې په دې څه تېرېږي. زما د قسم خلک پیدا ځي او ګاډي ته نه خېږي. ولې ورور هر څه ګران دي، کري خلک ډېر علي څوک یې نه ورکوي. بس پیدا رواني که نه. خبره بالکل ټیک ده. داسې کسان هم شته چې دغه به هغه د یو ټیم روټۍ د بل ټیم به نه وي. هغې مرګري د چا د یو ټیم ډوډۍ درک لګي د چا نه. خو د شهباز شریف د هغه له څه زور نه دی. هغه مزېدار هر څه باندې برابر دی. پی ډي ایم ټول برابر دی. دا خلک هم غولي وي، شرمېدلي ښه دي وایي چې بیا داسې چل نه کوي. دا خلک به د عمران خان په حکومت پسې ارمان وکړي. همدا عوام پی ډي ایم سره داسې اورو د مشرانو نه هغوی وایي چې کوم حکومت تیر شي بیا پسې بل راشي بیا د هغه تیر حکومت ارمان کوي. منګه نه د شهباز شریف د حکومت د تیر ارمان کړی دی. د عمران خان چې څنګه حکومت دی که نه داسې حکومت ما چېرته نه دی لیدلی. زما چې څومره زندګي دی داسې پکې ما چېرته نه دی. ته څنګه مطمئن یې؟ برابر د غریب سړي دپاره صحت کارت
کم از کم 10 لک روپۍ زه غریب سړی ما دپاره 10 لک روپۍ ډېر شي دي ته مالې 10 لک روپۍ راکړې عمران خان پرېږده عمران خان په تو بوله ما دپاره ته عمران خان یې بالکل خبره ټیک ده پوه شوې زما دپاره عمران خان سره زر دی د شهباز شریف د ماته یو کار داسې وښي دا مولا چې راودي و که نه چې وایي ګراني ده او پلان کې چې د ډنګرې چې په 1200 روپۍ به د وړو تروړه وه اوس دا په 300 روپۍ د عوام خوري اوس مولا څه شو وروځه که مولا به راوته وایي په 13 مولا ته وایي چېرته روک شوې د موږ د کورې په سوړه کې نه وتې خدای دې وایي غر که او تباه کوې وروځه که نه چېرته وې تلې ډېره زیاته مهرباني شکریه نو مخکې زموږ ملګرو کسان ډېر زیات دي او ګڼه هم ده د خلکو په زړونو باندې غټې غټې بولۍ ولاړې دي دا بولۍ چې ماتېږي نو دا به ډېر ټیم اخلي ورځو دي کسانو سره ګپ شپ لګوو چې نور دوی څه ویل غواړي پروګرام دی جنرل پروګرام دی صرف په زړه یې وایي لار کولاو ده که نه نو بس حالات ډېر ټپ دي او چې کوم دی حکمرانان دغه شان څه توجه نه ورکوي عوامو له او بله خبره دا ده چې دلته کوم دی اے سی او ډي سی صاحب هغه دا د وړو چکر شروع دی دکاندارانو ځان له کوټې مقرر کړي دي او دلته چې کم لوکل خلک دی هغې چې کم دکانداران دي چې کم لوکل هغوی سره کاتې کوي هغوی له وړه ورکوي او چې کم د عام ولس دی یو کس ته وړه نه میلاویږي نو اے سی صاحب ته او ډي سی صاحب ته ستاسو په وساطت او د دې عوامو په وساطت باندې اے سی او ډي سی صاحب ته موږ دا ریکویسټ کوو چې کم از کم دلته راشي او د دې وړو د دې حلو ځلو باره کې د عوام غریبو تپوس د دې غریبو تپوسو کې چې دوی ته خپل حق میلاو شي موږ داسې اورو که نه چې داسې زیاتره دې کې د خپلو خپلوانو له ورکوي داسې دا خبره ټیک ده که نه دې کې چې کوم دی دا وړو چې کومه کوټه ده د وړو چې کومه کوټه ده دلته زموږ په علاقه کې زموږ په یونین کونسل باندې هغه ټوله سیاسي لیول باندې کېږي عام ولس ته څه نه میلاویږي چې د کوم پارټۍ مطلب څوک کسان یا هغوی ته کوټه میلاویږي عام کس ته نه میلاویږي په سیاسي لیول باندې تقسیم شروع دی عام ولس ته وړه نه میلاوي د عام ولس په آخر کې څه درته نو عام ولس دا دی چې سړک ته بروزي نور خو څه نشته دی او بر الله ته بس احتجاجونه مخکې هم عوامو کول هغه اوس ختم شوي چې عوام راوځي سړک ته نو اوس سیزن داسې دی چې د روژې سیزن دی رمضان دی په دې کې خلک عبادتونه کوي ذکر کوي نو احتجاج هم څوک نشي کولی او عام دا دی چې اے سی او ډي سی صاحب نه زموږ توقعات دي هغوی هم چکر نه رالګوي چې د چا تپوس وکړي بالکل ستاسو په زړه باندې چې کوم دا خبره ده دا ټول عوامو په زړه باندې ده بس الله دې وکړي اے سی او ډي سی صاحب ته چې کوم دی دا موږ دا درخواست کوو د ستاسو پرې د مایک په وساطت باندې د کیمرې د نظر په وساطت باندې چې مطلب د وړو په دغه کې چې کوم دی عام ولس ته څه ښېګړه ورکړي هر اے سی صاحب او ډي سی صاحب هر څه ته ځان ورسوي او چې کوم عام ولس دی عام ولس دی دا سرکاري وړو چې کوم دی عام ولس ته میلاو شي په سیاسي لیول باندې دا تقسیم نشي ډېره زیاته مننه شکریه عزتمن شي کتونکو تاسو د عام ولس خبرې واورېدې د ولس چې کومه دي مختلف قسمه ستونزې دي د هغوی په زړونو کې دي هغه ویل غواړي د حکومت ته چې دا ورپه ګوته کړي حکومت له هم پکار دي چې دوی دا مسلې چې کومه دي دا حل کړي زر تر زره